بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 130 دی او قانون نمبر 56 دی، شپږ 50 نمبر. او نن نه د ناقص قوانین شروع شو، د ناقص قوانین. نو نن به ان شاء الله موږ د دعاء مرماء قانون وایو. دعاء مرماء قانون. خا د دې قانون خلاصه دا ده، چې کله واو او یا د الف زائد نه ورسته په لام کلمه کې راشي. الف زائد څه ته وایي؟ چې د فا عین لام مقابله کې نه وي، یو زیاتی الف وي. لکه مثلا ګورئ فعال. نو ګورئ په دې کې دا فا حرف اصلي دی، عین حرف اصلي دی او لام حرف اصلي دی او دا الف پکې زائد دی، زیاتی دی. ټیک شو؟ نو دې ته الف زائد وایي. نو هر کله چې واو او یا د الف زائد نه وروسته په لام کلمه کې راشي، نو د داسې واو او یا نه حمزه جوړول واجب دی. ورئ بیا وورئ چې کله واو او یا د الف زائد نه وروسته په لام کلمه کې راشي، نو د داسې واو او یا نه حمزه جوړول واجب دی. که دا واو او یا حقیقتا یوه کلمه وي او که حکما یوه کلمه وي. حقیقتا لام کلمه مثال، دعاء مرماء مدعاء. حقیقتا یوه کلمه نه بلکې لام کلمه. ها، په حقیقتا لام کلمه کې وی او که حکما لام کلمه کې وی، لام کلمه کې وی. د حقیقتا لام کلمه مثال دعاء مرماء مدعاء، چې په اصل کې دا دعاء چې دا په اصل کې دعاون. دا وګورئ د دې الف زائد نه پس چې رقم حمزه دی کنه، دا د دې واو نه جوړ شوی دی. نو دا په اصل کې دعاون و. نو وګورئ دال عین او واو دا حروف اصلي دي، دا الف پکې زائد دی. نو واو د الف زائد نه وروسته راغی او لام کلمه کې راغی. ٹھیک شو؟ لام کلمه کې راغی، نو د دې واو نه حمزه جوړول واجب دي. نو دا به دعاء وي. مدعاون دی، مدعاون. نو ګورئ میم دا دال عین او واو پکې حروف اصلي دي او دا میم او دغه چې دی دا الف دا پکې زائد دي. مدعاون چې دی مدعاون. نو په دې کې وګورئ د الف زائد نه وروسته دا واو راغلی دی په لام کلمه کې. نو اوس د دې واو نه حمزه جوړول واجب دي. نو مدعاون به مدعاون وي او مرمایون دی. وګورئ د الف زائد نه وروسته یا راغلی ده، نو اوس په د دې یا نه دا لام کلمه ده، دا یا لام کلمه کې راغلی ده. نو اوس د دې نه حمزه جوړول واجب دي. نو دا مرمایون چې دی دا به مرماون به وي. ٹھیک شو جی؟ دا خو د حقیقتا لام کلمه مثالو. او اوس د حکما لام کلمه مثال دعاءانی دی. دعاءانی دو پرې کې ګورئ دا حمزه او مدعاءانی دې کې دا حمزه، مرماءانی دې کې دا حمزه، چې په اصل کې دعاوانی و. دعاوانی او مدعاوانی چې دی دا مدعاءانی و. دا مدعاءانی په اصل کې مدعاوانی. نو د دې واو نه حمزه جوړ شو. او مرمایانی چې دی کنه، مرمایانی دا یا نو دا په اصل کې مرمایانی دی او وروسته بیا مرماءانی جوړ شو، دی یا نه حمزه جوړ شو. ٹھیک شو؟ اوس ګورئ د دعاء او بکاء تعلیل وورئ. تعلیل به څنګه جی؟ ګورئ وورئ. ها، دعاء په اصل کې دعاون. ٹھیک شو؟ نو وګورئ او بکاء چې دی دا په اصل کې بکایون و. دعاون او بکایون. په دعاون کې واو او په بکاون کې یا. په دعاون کې واو او په بکاون کې یا د الف زائد نه وروسته په لام کلمه کې راغلي دي. وګورئ په دعاون کې دا واو چې دی کنه دا د الف زائد نه وروسته راغلی دی. ٹھیک شو؟ او په بکایون کې دا یا چې دا یا دا د الف زائد نه وروسته راغلی دي. ٹھیک شو؟ او په لام کلمه کې راغلی دي. نو بیا مو د واو او یا نه
د دې واو او یا نه حمزه جوړ کړل نو دعاون د دې دعاون موږ سره دعاون شو او د بکایون موږ سره بکاون شو نو د دې دعاون کې د واو نه موږ حمزه جوړ کو نو دعاون شو او بکایون کې د یا نه موږ حمزه جوړ کړه نو بکاون شو ٹھیک شو مزید مثالونه اورئ رجاون چې ده رجاون وګورئ په دې رجا کې د جیم د الف ته د الف زائد وای الف زائد د الف زائد نه ورسته دا واو راغلی واو نو اوس د دې واو نه دا واو په لام کلمه کې دی او د دې واو چې په لام کلمه کې دی د مخکې د الف زائد دی نو د الف زائد نه ورسته په لام کلمه کې واو راغلی دی نو اوس د نه حمزه جوړول واجب دي نو دا به مونږ رجاون وایو رجاون به مونږ څنګه وایو رجاون به وایو د دې واو نه مونږ حمزه جوړ کو او منجاون دی منجاون وګورئ منجاون دا وګورئ دا واو په لام کلمه کې دی لام کلمه ٹھیک شو او دا الف زائد دی دا من جا کی چې راکم الف ته دا الف زائد دی الف زائد نو ګورئ دا الف زائد نو ورسته په لام کلمه کې واو راغلی دی نو اوس د دې واو نه حمزه جوړول واجب دي نو دا به د من جا ون په ځای باندې به من جا اون وي او لیکي به هم ټیک شو من جا اون اتایون دی اتایون وګورئ د الف زائد نه ورسته په لام کلمه کې یا راغله یا نو اوس د دې یا نه حمزه جوړول واجب دي ٹھیک شو نو دا به د اتایون نه به موږ اتاون وایو اتاون او دغه شان ملاوانی دی ملاوانی نو د دې واو نه به موږ حمزه جوړ کړو نو دا به موږ وایو ملاانی او خفایون دی خفایون دا د الف زائد نه ورسته یا راغلی په لام کلمه کې نو اوس د دې یا نه چې د الف زائد نه ورسته په لام کلمه کې یا راشي د دې یا نه حمزه جوړول واجب دی نو د خفایون په ځای باندې به موږ وایو خفاون د دې یا نه به حمزه جوړ کړو خفاون شو نو دا زموږ سره د دعاء مرماء قانون دی او ان شاء الله د ناقص قوانین شروع دي په دې کې به ډېر ښکلي قوانین آسان راځي نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام